زمونږه ډېر عظیم مشر چې د چا جدایي او وصال مونږ له ډېر لوی تکلیف راکړ. الله کریم جل جلاله د تمام امت مسلمه چې څومره هم سوګوار دی رب لا یزال د ټولو ته د دې اجرونه نصیب کړي او د قبله بابا جي دی الله کریم جل جلاله قبر د جنت باغونو عظیم باغ وګرځي. هغه مبارک فرمایل او ز شام کې د حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک مزار تلاړم. د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په مزار باندې ما یو قول ولید او هغه قول چې د خپل د حضرت سیدنا خالد ابن ولید او په هغه وخت کې او چې کله د دې مبارک د وفات قیمو د نزع حالاتو په دغه وخت کې د دې مبارک چې کوم قول کړی دی نو هغه د دې مبارک په مزار د پاسه لیکلی دی. بره په قول سو قول خالد ابن الولید حين حضره الوفات په هغه وخت کې چې د دې مبارک وفات کوم ټیم کې نږدې و یا هغه دا و چې لقیت کذا وکذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفيه ضربه بسيف او رميه بسهم. زما په دې وجود کې یو زید اسی نشته. زه په هر جنگ کې شریک شوی ما د حضور علیه السلام په دور کې هم شریک شوی ما د حضور د دور نه پس هم شریک شوی ما. گویا کې چې کله مسلمان نو هم شریک ما چې مسلمان شوم بیا هم شریک ما او چې بیا کله حضور دنیا نه تشریف یوړ بیا هم شریک ما. په دې وجود کې مې یو لیش زیاده سے پاتې نه دی چې پاغې باندې زخم نه وي راغلی، پاغې باندې د تلوار د نیزې د غشي زخم نه وي راغلی. زما په دې وجود کې یو لیش زیاده سے پاتې نه دی. خو فرمایي چې اوس ماله مرګ راځي نو په دومره معرکو کې شریک شوی ما خو مرګ په معرکه کې نه دی راغلی، مرګ په میدان جنگ کې نه دی راغلی، مرګ چې دی هغه تورو په شړنګار کې نه دی راغلی، د نیزو او د غشو په باران کې نه دی راغلی. مرګ چې نن ماله راځي په خپله بستره باندې راځي. نو دی مبارک او جړل د شهادت په مرګ پسې چې ما دا مرګ څومره ولټو په میدانونو کې خو میدان کې رانغې نن په خپل کټ او بستره کې راځي. نو وی جړل د شهادت په تمنا باندې صحابه د شهادت په تمنا باندې به ورتلل. کله چې هلاکو خان په بغداد باندې حمله کوله وی چې هلاکو خان په بغداد باندې حمله کوله نو دا د چا چې د دین او د علماو نه چړ دی هغه دا خبرې کوي. وی چې کله هغه حمله کوله نو علما ناستو هغې په خپل منځ کې سره مناظرې وې او په څه باندې وی مناظره وه چې یاره د مسواک سایز څومره پکار دی، دا د خلکو خبرې دي. او بیا په دې باندې مناظره وه چې یاره که په دې بریتو کې څومره ویښته سپین وي نو ویستل چې دي دا پکار دی دا جایز دی. په دې باندې وی خبره وه. وی بل طرف ته هلاکو خان بغداد ته ور داخل شوی او هغه لګیاو د بغداد د مسلمانانو وینې تویولې. استاد صاحب مبارک به په داسې وخت کې وی تاریخ دی غلط ویلی دی. وی په هغه ټیم کې هم چې د هلاکو خان مخې ته لکه د غره غوندې ولاړو او په هغه ټیم کې هم د هلاکو خان د ظلم و جبر مقابله یې کوله او د ټولو نه اول د چا مرۍ کټ شوي دي هغه تاسو نه وی، هغه د حضور د دین دغه غلامان او علماو. او وی به هغه پرېږده نن وګوره نن هندوستان کشمیر ترادن نشو، اغیستان ټول کشمیر مکمل طور باندې واغسته. نن هم چې د حضور د دین خبره کوي، د جهاد خبره کوي، میدان ته د وتو خبره کوي، هغه تاسو نه تاسو خو کله نقشې داخلوئ، کله نیمه ګنټه د ودرېدو د کشمیر فتح بیا مومئ چې موږ به نیمه ګنټه په نور باندې ودرېږو. ستاسو اوس هم کار دغه دی که نن هم د حضور د دین د دفاع خبره کوي هغه علما دي، هغه تاسو نه یې. نن خو صحیح ده که نه، نن خو علما زه ټیک د خپلو مدرسو کې لګیا دي، نن خو تا سره فوج دی، تا سره طاقت دی، تا سره قوت دی، تا سره هر یو شی شته. خو نن هم چې د جهاد خبره کوي هغه تاسو نه کوئ، هغه علما کوي. چې د حضور دین ته د وتو خبره کوي هغه علما کوي. په دې وجه باندې دا د پخوا نه د علماو خلاف یو سازش را روان دی. ورنه علماو که د 1857 د جنګ ازادۍ وخت دی په هغه ټیم کې چې د دشمن توپ ته مخامخ ولاړو او هغې چې په هره ونه کې ځوړند کړي وو هغه هم دین وو، هغه هم علماو، هغه هم د حضور علیه السلام د دین دغه پهردارانو. او که د امام فضل حق خیرآبادي غوندې شخصیت چې د ټول انګریزي سامراج مقابله یې کړې ده هغه هم د حضور د دین عالم و. علما همیشه د دین خدمت کړی دی. په دې وجه باندې اکثریت خلک په دې ځای کې دا تاریخ چې دی دا خلطولت کی او اشعارو کې علما یادوي. ولې ځکه چې هغې ته پته ده چې په دې شعر باندې موږ د ټولو نه زیات زر مشهوري. حالانکه په کار خدا وه چې نن د علما خو خپل کار کوي، مدارس آباد دي که نه دي؟ جواب را لرا کہ آباد دی کہ ندی؟ ہر یو مدرسہ آباد دا پا ہر مدرسہ کے علم لگیا دے دا حضور دا دین خدمت کئی پا کم انداز کی کئی اگا مونگ تا پتا دا اگا دا دا قوم دے بچو تا چے سبق خی اگا دا استادانو لتنخواگان سنگور کئی اگا مونگ تا پتا دا اگا دے بچو لا چے کم رزق ہی تا ملاوی گی، لنگر ملاوی گی، اگا سنگا ملاوی گی
په څومره مشکلاتو کې محتمم او ناظم هغې ته مخامخ وي هغه موږ ته پته ده باوجود د هغې هغه خپل کار کوي هغه خو لګیا دی خپل کار کوي ته راته ووایه چې د حضور د دین دفاع خبره شي بیا علما یاده نو هلته خو چې تا نور خلک تیار کړي دي هلته خو ستا دغه اسباب او وسایل د نورو خلکو سره دي هلته خو موږ په هغې کې سهایل او رکاوټ نه یو جوړ شوی په کشمیر کې علما رکاوټ جوړ دي ماله جواب راکړئ داسې علما ویلي دي چې خبردار کشمیر به نه ازادوئ شته دا څوک همدارنګې عزتمندو ستا د ساینس خبره شي د ټیکنالوجي خبره شي علماو دا ویلي دي چې دوی د ساینس او ټیکنالوجي حصول نه کوي نن بیا ولې ته فرانس ته محتاج یې په ساینس او ټیکنالوجي کې همدارنګې عزتمندو د ملک د سرحداتو د دفاع خبره شي همدارنګې د دشمن خلاف د جنگ خبره شي علماو دا ویلي جنگ مه کوئ خو دې ستاسو ډیوټی خو تاسو نه خو هغه ډیوټی کېږي نه هغه ډیوټونه خو تاسو پاتې یې په هغې هغه ټوله ملبم راځي په علماو باندې راځي دا د دې کار دی دي داسې علما خو لګیا دي د حضور د دین خدمت کوي تا ته څه تکلیف دی مګر افسوس دا د عزتمندو چې دا صرف او صرف د انګریز هغه جوړ شوی تاریخ او ورسره چې کوم بیا د انګریز هغه تالي سټو چې څوک لګیا دي په خوله باندې د اسلام خلاف ډایرکټ څه نشي ویلی ورته پته وي نو بیا په علماو پس شروع شي د اسلام تاریخ دا دی چې د دپاره همیشه د حضور د غلامانو قربانۍ ورکړي دي حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک په مزار مبارک باندې چې کومه خبره لیکلې شوې وه په هغې پسې مې خبره کوله چې د حضور صحاباو په میدان کې خپل ځانونه ټوکړي کړي دي نو حضرت امیر المجاهدین فرمایي چې ما د حضرت خالد ابن ولید په مزار پر انوار باندې ما د جملې ته وکتل نه ما په هغه ټایم کې لاسونه پورته کړل او ما دا وې چې کومه دعا دي غوښتلې ده هغې مبارکو فرمایلي که نه چې نن چې کوم دی ماله مرګ راځي نو داراله په خپل کور کې راځي نو ویې ژړل خوا کې ورسره صحابه ناست و هغې ورته ویې ژاړه ما تاله حضور لقب درکړی سیف من سیوف الله تا ته د خالد سیف الله لقب ملاو چې د الله جل جلاله توری نو داسې چرته کېدی شوه چې یو کافر پتا گزار کړی وی او ته هلته د هغه د گزار نه شهید شوی وی ته خو د الله توری لهذا د الله منشا دا وه چې تاله د هغې د لاسه هلته مرګ نه درکو بیا د دې مبارکو چله ته قرار ملاو شو بیا زړه ته سکون ملاو شو نو د هغې نه پسې بیا یو پیغام ورکړی دی او هغه پیغام دا و چې خالد ابن ولید فرمایي چې خبردار زما د ټولې دنیا بزدلانو ته یو پیغام دی بزدل پیژنې ډربوک یریدون کې زما د ټولې دنیا ډربوکانو ته او یریدونکو ته چې څوک یریږي د مرګ نه صرف د دې وجې نه یریږي یاره که زه د حضور د دین دغې خدمت دپاره ووتم نو دا خو به داسې چلو شي یاره که زه د میدان د جهاد نه لاړم دا خو هلته کې ګولۍ ورېږي دا خو هلته کې داسې وي دا خو هلته داسې وي نو عزتمندو یاد ساتئ د حضور علیه السلام مبارک د دین دپاره چې انسان میدان ته روځي نو دا نه ده چې مرګ صرف هلته شته او بل ځای نشته دا شپه ورځې اعلانونه اورئ که نه اورئ شپه ورځې اعلانونه نن سبا خو هم ډېر زیات شوي دي ځای په ځای اعلانونه فلانې وفات شو فلانې وفات شو دا چېرته وفات کېږي میدان جهاد کې دا چېرته وفات کېږي د ګولو په منځ کې دا چېرته مړ کېږي دا چې د بارودو شنګار نه دا چې وفات کېږي څوک په کور کې څوک دی په لاره څوک په اکسیډنټ باندې څوک په یوه حادثه څوک په بله څوک کرونا د لاسه څوک هارټ اټیک د لاسه څوک بلډ پریشر د لاسه څوک تبې د لاسه نو حضرت خالد ابن ولید فرمایي چې فلا نامت اعین الجبنا زه د ټولې دنیا ډربوکانو ته بزدلو ته پیغام ورکوم چې سترګې پټې نه کوئ مرګ په کور کې مراتلی شي سترګې پټې نه کوئ مرګ د تبې د لاسه مراتلی شي سترګې پټې نه کوئ مرګ د بلډ پریشر د لاسه مراتلی شي سترګې پټې نه کوئ مرګ په یو حادثه باندې مراتلی شي مرګ دلته روغ جوړ سړی دی وړه چې سرو لګئ مرګ راشي څه چلو شو هارټ اټیک ورته وشو د سر رګې وشلېده دا چلو شو مرګ چې کوم دی په هر وخت کې راتلی شي خو که د دې یارې نه میدان ته نه وځې د دې یارې نه حضور د دین خدمت در نه پاتې دی چې ماله به مرګ هلته راشي د مرګ نه خلاصي نشته عاشق صادق به فرمایل د مرګي نارې هر دم دی که پوهېږې ګور ته تلل په هر قدم دی که پوهېږې دغه ځمکه چې پرې ګرځې خرامانه دا مخونه د عالم دی که پوهېږې او د همه جهان غمونه او دردونه د غفلت له غمه کم دی که پوهېږې که د کل جهان خادو باندې یې سر وي خو غافلان اخته په غم دی که پوهېږې او دولتونه خزانې د غافلانو همګي مار او لړم دی که پوهېږې او بې عمل علم بار د کتابونو په خره بار په لوی ماتم دی که پوهېږې او د محمد امین ویل د خدای په فضل د زخمي زړونو مرهم دی که پوهېږې